دا څومره ټایم وشو اور لګېدلی د دې خو یو ګنټه وشوه یو ګنټه ته پسه کې سګنۍ راغلي دا کنه ریسک والا یو ګاډی راغی او درې ځایه شپږ ځایه پیپونه سوري دي او پس دې کوم دغه ځای دوه او درې د ځان نه مخکې کړي وایي زه دا چل کوم زه دا چل کوم تاسې څه ته چا یم پیه کولې مړه په پیازو په ټماټرو دې ګټلې ده. السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم او دا وخت کې د سراب خان چوک کې شالیمار مارکیټ کې موجود یم. څنګه تاسو ته پته ده دې مارکیټ کې دلته یو بکري مقامي بکري باغي په ګودام کې سلندر بلاست شو د هغې د وجې نه چې اور لګېدلو د اور د لګېدو نه پس چې د غونډ مارکیټ چې کوم دی هغه د اور لپیټ کې اخیستی او ډېر زیات اور دنده ګودام چې دی هغه ټوټل سوځېدلی دی. هغه به تاسو وینئ په فوټیج کې دا اور ولګېدو په هغه ټایم باندې دلته چې کوم عیني شاهدین وو د دې خواوشا چې کوم دکاندارانو نومان چې جلیل ګارمنټ سره دې تعلق دی دلته موجود و او د په خپله باندې تاسو کتی شئ په فوټیج کې چې دا دلته په امدادي کاروایونو کې چې دی حصه اخیستې ده او دی پکې پیش و. نو من دغه ته ووایه چې کوم ټایم چې اور ولګېدو ډزه اورېدلې او د هغې نه پس دا اور څنګه سیوا شو او آیا دلته چې کوم ریسکیو 112 2 عمله ده هغوی څونه وخت پس را رسېدلي؟ السلام علیکم. مونږ خو بس کله چې دغه شعور ولګېدو یو سلینډر د وجې خو ریسکیو لکه د هغې ډېر تاخیر وکړو د هغې د وجې مطلب دا پوره ګودامونه اخوا سیټ آوټ سایډ چې کوم مارکیټ دی پوره په لپیټ کې راغی که چرې دا ریسکیو والا فاسټ راغلی وی لږ تیز راغلی وی نو انشاءالله زه یم چې دا بالکل قابو کې راغلی اوس هم تقریبا ګنټه یا دې نه سیوا وشو چې اور بالکل په قابو کې نه دی راغلی. تقریبا څومره ټایم پس چې دی ریسکیو والا ته رسېدلو ځکه ته په خپله باندې موجود وي تا ته پته لګېده تاسو څومره رابطې کړې وي ځکه ما کتل چې تا یو سره بل سره رابطې هم کولې نو څومره ټایم پس تقریبا د ریسکیو کال خو لاول زما د 10 کالو پس چې کوم دی هغه میلاو شو انګیج به راتلو ما به کال کوو هغه به انګیج راتلو بیا چې کال ما وکړو هغوی وی گاډی درلو در روان دی بیا مې کال وکړو بیا وی گاډی درغو زما د کال نه 20 منټ پس چې دی هغه یو گاډی پیلنی گاډی راغی بیا داسې 15 منټ پس بل گاډی راغی بیا چې دی ورو ورو گاډي راتلل خو په تاخیر سره راتلل. ټیک ده ډېره مننه. اورېدونکو څنګه چې تاسو د نومان خبرې واورېدې داسې تاسو کتل چې د دې خلکو هم وینا وه چې ریسکیو چې څومره عمله وه هغې بلکل چې دی هغې ډېر سستروي کړې وه او که فرض که دا فاسټ راغلی وی تیز راغلی وی او د دې سره چې کوم دا عمله ده دا سیوا وی نو تمه لره چې دغه اور باندې چې دی قابو ساتلی شوی وی خو اور چې دی هغه بې قابو شو د هغې د وجې نه پوره مارکیټ چې دی هغې په لپیټ کې واغوستو د هغې د وجې نه دنیا نقصان شوی د پولیس اهلکارانو رسېدلي دي هغه دا خلک سیفټه کوي دلته تاسو کتی شئ د ریسکو د بلون د چې څومره پیپونه دي دا په فوټیج کې تاسو کتی شئ چې دا ځای په ځای باندې سوري دي د دې وجې نه هم ډېر زیات مشکلات و د دې چې کوم مقامي خلک دی چې کوم دلته امدادي کاروایانې کولې هغې ته مشکلات و. زموږ سره ایم پي فضل حکیم چې دی هغه هم چې دی دلته راورسېدو د هغې نه مخکې خلک ډېر غوسه و هغې دلته چې دی زموږ د دې مارکیټ نه شاته د ایم پي فضل حکیم چې دی رهایشګاه هم ده کور هم دی هغه هم رارسېدلی د هغې سره هم خبرې کوو دلته نور چې کوم خلک ولاړ دي ذمهوار خلک دي د هغې سره هم خبرې کوو زموږ سره اوسئ. تش و تش یې راوستو تش ولاړ دی چې موږ چې یې ولګو ګوبه کې نشي وایي تش یې وړي او راولي ګوبه کې بالکل نه وي. څومره وخت وشو دا اور لګېدلی دی؟ 4 غنټې وشوې 100 غنټې وشوې 3 غنټې وشوې. څومره مارکیټ ته پوره نقصان رسېدلی؟ دا خو په کروڑه روپۍ نقصان دی دننه بیکري تباه شوه موجود دی او ولاړ دی تاسو وینئ چې اور لګېدلی و د هغې نه پس د خلکو امدادي کارواني هم تاسو ولیده ریسکیو 112 2 کارکردګي هم ولیده څه ګڼئ څومره نقصان شوی دی بیکرۍ یا د دې په برګي باندې؟ بالوقت خو د نقصان اندازه لګول ډېر مشکل دی ځکه دا کروڑو روپو دی خو دویمه که 112 2 خپلې ذمهداري پوره کړو نه شاید چې دونه لوی نقصان نه وی شوی او تازه ترین رپورټ دا دی چې 45 منټ پس اولنۍ ګاډی راغلی او په هغې کې هم یو سوزکې 2 اوبه یې بیا چې واپس تو اور د هغې نه ډبل شوی زما په خیال چې د 112 2 سوچ دا دی چې په دې سایرونو په دې ګاډو په تلو راتلو به دا اور مري په دې باندې اور نه مري. زه یم چې دا یو بکواس محکمه ده او د حکومت د زه پر زور مطالبه کوم چې د دې ټولو ذمهدارانو خلاف کارواي وشي. په سیټي سنټر کې دکان زموږ سوی دی یو 20 ورځې مخکې او هم د دې د نااهلیت د وجې نه سوی دی عالم آټو چې سوی دی په نهر روډ باندې د بیټریو دکان دا زموږ 4م کیس دی او په 4 کیسونو کې د خپلې ذمهداري نه پوره کوي. زه یم چې 112 2 کم مقاصد او هغه مقاصد د دونه پوره کېږي دا نااهله محکمه ده. اوس 2 4 5 ګاډي راغلو او چې اور مړ شو او سامان وسوځېد
بیا دو په آخر کې دوی زور ورکړي په ابتدا کې پکار ده چې دا کم زور دو په آخر کې ورکړي دا په اول کې دا زور کوي لہذا زه د دوی د کردار غندنه کوم مذمت کوم او د حکومت نه د خپل وزیر اعلی نه چې دغه د سواد سره تعلق دی پرزور مطالبه کوم چې دې ډپارټ د مشر خلاف د ضابطې تحت کاروائی شي ډسمس شي او څونه اهلکار تاسو وګورئ د پیپونو چتول د دا ټول خلک آپ کی مدد آپ کی تحت په خپله باندې لګیا دي دوی چې ګاډی راشي اول پکې اوبه نه چې اوبه یې بیا په پیپ کې نوزل نه دلته پیپ باقاعده ما میډیا ته په ریکارډ ښوول دی چې نوزل یې پکې نه بغیر نوزل نه پیپونه راغلي دي نو زه دا د حکومت نه مطالبه کوم چې د دې ذمه دارانو خلاف پرزور کاروائی وشي مینګوره مین ښار دی هلته اور لګېدلی او خلک دا وایي چې یاره ریسکیو حمله چې د هغه تقریبا نیمه ګنټه لیټ راورسېده اور هم ډېر زیات مشکلات ډېر تاسو په خپله هم وزټ وکړو خلکو احساسات هم څه وایي ګوره ظاهره خبره چې په سړي تکلیف وي هغه باندې اور بلیږي نو ته مخامخ دا وایي چې یاره موږ حکومت یو حکومت باندې وهلک تنقید هم کوي هر څه به وي خو موږ به دا اورو او برداشت کوو به یې مو او موږ به خپل سفر کوو ځکه چې موږ دا دغه چې خدای پاکه دا اور قابو کړي نو د خامخا ظاهره خبره شل منټه نیمه ګنټه چې د سیدو د ګاډی راځي نو شل منټه نیمه ګنټه خو تاسې په خپل موټر کې راځي هم لیکي نو هغه چې بیا راځي او زه خپله باندې شل منټه نیمه ګنټه بعد زه خپله رالم بلکې دی ولاړو دی به ته خبر وکړي دا ډزه اورېدلی او دنیا ما په خپله رابطې وې او ابډا سره مې رابطې وه بجلي مې پې بنده کړه پولیس سره مې رابطې پولیس مې راوغوښتل ډبل 1 ډبل 2 سره ما خپله رابطې کړي څومره چې ګاډي هغه ټوټل لغلي موجود هغه چوک کې ولاړې دې کې ولاړلي څومره چې زموږ مطلب دی ورکرو د ډبل 1 ډبل 2 هغه راغلي کار دې لګیا دی موږ به خپل کوشش کوو ځکه تکلیف دی اور لګېدلی په قوم تکلیف دی خو شکر الله شکر دی چې انسانان پکې بچ شو دننه سلنډرې پرتې وې په سونو سلنډرې پرتې کم از کم په درزنو سلنډرې په یو دکان کې پرتې خدای دې کې ګاډه زیدلې دماکې به شوي نو هغه الله رحم وکړو د روژې د برکته انسانانو خپل محنت وکړ چې خدای پاک ته خلک جاړي نو کله چې موږ تنقید بس کو او فزټ سوچ شروع کو نو ما الله آرام کوي او چې کله په مسلمانانو په انسانانو تنقید کوو تنقید نه سره جوړیږي په کار چې موږ د بل عزت احترام کوو ځکه دا میاشت دې میاشت دا الله نظام دی بس چلیږي الله طرف موږ د طرف نه چې په خاص کړي او زموږ دا کوشش ته چې خدای پاک رحم وکړي اور مټ کړي بېشکه زه د حکومتي پارټۍ یم خو غیر جانبدار که ته زه تبصره کوم دوی خپل ډیوټي چې دا ستاسو د مخې سره پنځه ګاډي تش شوي نور رالو هغه کم زیګین تر ګاډي راغلي خو دې خو لیټ راغلي دي سیول ډیفنس والا مخکې رسېدلي چې بیا دلته د خلکو سره د هغې سره چې دی لږ شوروم وشو چې هغې واپس کړو چې یاره تاسو دلته څه کوئ تاسو سره اوبه نشته ګاډي نشته ایم پی صاحب تاسو ته وویې که نه چې یاره په هغو باندې خور لګېدلی دی هغو کې خو به خامخا اشتیالي بل د هغه ځینه چې دا ګاډي راوځي تیارېږي کم از کم دا 20-25 منټ علي زمونږ که لاکډاون دی خو د ټریفک لاکډاون نه دی تاسو ته د ټریفک پته ده خو زه خو په خپله که غیر جانبدارانه وایم نو دوی په ټیک ټاک ټایم را رسېدلي دي څونه ډسټنس چې و څونه چې ټریفک په مکان باغ کې تاسو ته پته ده هغه ځینې چې راځي او نور څنګه چې ایم پی صاحب وي شکر دی چې الله تعالی نور خیر کو جاني نقصان پکې ونه شو شکریه